अस्सलामुअलैकुम नई वीडियो سره تاسو غلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وایي باجوړ مامون خوړ کې ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوه پلار او درې زلمي زامن په دشمنۍ کې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شو دوستانو دغه دشمندانو پې حمله ولې وکړله د دوی دشمني یو ځل په دوستۍ باندې بدله شوې وه بیروغه کړې وه خو هغه دشمنداران ورته په زړه کې اچولې وه چې کله هغوی ته موقع میلاو شوه په دوی باندې حمله وکړه او ډېر زیات په بېدردۍ سره یې قتل کړل د یو کور نه یې څلور جنازې روژه په خوله باندې وباسلې دوستانو حمله یې پې څنګه وکړه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي باجوړ مامون خوړ کې دلتون انتقال شوې ده ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده دوستانو یو بوډا پلار او درې زلمي زامن ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړای شول چا قتل کړل خپلو دشمندارو قتل کړل د دوی دشمني به په هغه دشمنۍ کې د دوی خاندان پوره ختم شوی و خو دوی پکې پاتې شوي وو بیا دوی روغه وکړله په عدالت کې فیصله وشوه او هغه فیصلې نه بعد دوی روغه وکړه د روغې کوم چې ښه کیسه فیصله کېدله هغوی دوی ادا کړله هغوی م ادا کړه او د دوی دواړو روغو ترمنځ وشوله خو دوستانو هغوی ورته په زړه کې اچولې وه پته نشته چې دوی ورته داسې کم غلط کارونه کړي وو چې هغوی له دومره غوسه ورسته چې دوی څلور کسان یې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړل او د یو کور نه یې څلور جنازې وباسئ دوستانو فلحال په باجوړ کې قیامت دی په دغه کور باندې اور وریږي دوستانو دغه کور کې ښځې په سرو سترګو جاري ماشومان په سرو سترګو باندې جاري پوره باجوړ په سرو سترګو جاري وایي باجوړ کې ورځ په ورځ قتلونه سیوا کېږي خو کمیږي نه دا قتلونه به څوک وډوي دا قتلونه به حکومت وډوي حکومت ته پکار دی چې دغه قتلونه وډوي دوی باندې روکتام راوړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام